محترم مسلمانان، نن د سورت یاسین اسانه وظیفه د اسانه وظیفه کې لس پیدې پرتی دي. لس نه او لس پیدې څوک چې سورت یاسین ووایي نو لس پیدې به ورته الله تعالی ورکي. علماو ذکر کړي چې څوک سورت یاسین په دې طریقه ووایي دی بې فکره شي، یعنی د حاجات به الله تعالی پوره کوي، مقاصد به الله تعالی اسانوي. صرف یو پیرا سورت یاسین، صرف یو پیرا په دې طریقه باندې او یقین به تاسو کوئ چې دا د حاجتونه به الله تعالی زما پوره کوي، ماته به یې راکوي انشاءالله او ضرور به یې راته راکوي. نو څوک دا غواړي؟ کم کسان چې غواړي چې لس پیدې په یو پیرا سورت یاسین باندې ماته حاصل شي د الله د سیړه، هغه دا وظیفه پوره وګوري انشاءالله چې الله جل شانه ورته لس پیدې ورکړي او داسې پیدې چې ما تاسو یې غواړو د هغې دپاره وظایف کوو. لهذا راځئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویانو مسافرو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، یقینا چې مسافرو زندګي ډېره ګرانه وي او ډېر مشکلات وي. الله تعالی د ټولو مسافرو په خپل کلي وطن د حلالو کاروبار د حلالو روزګار دی ورته نصیب کړي الله تعالی. او څونه زموږ مسلمانان کتونکي دي اورېدونکي دي، الله تعالی د هغوی حاجات پوره کړي، الله جل شانه یې د هغې مسلې اسانې کړي. محترمو، یو پیره سورت یاسین وظیفه ده. په کومه طریقه به یې وایي دا طریقه هم درته ښیم، خو راځئ لومبی دا واورئ چې کمې فایدې دي لس چې الله تعالی به تاسو ته درکوي ها، او یقین سره یې وکړه چې ضرور به یې راته الله تعالی درکړي. د الله تعالی په خزانو کې څه کمی نشته انشاءالله. لومبنی ده د چا چې ودونه نه دي شوي، کو هلک دی او کو جینۍ ده، سورت یاسین ووایئ انشاءالله چې رشته به مو شي. او هغه رشته به مو شي کومه رشته چې تاسو خوښه وي، هغه رشته به مو شي کومه چې دینداره وي، هغه رشته به مو شي کوم که چې زمونږ خیر وي. لومبی فایده رشته به دې الله تعالی وکړي. دویمه ده که قرض د باني قرض به دې الله جل شانه ادا کړي، قرضونه به دې الله تعالی د خپلو خزانو نه ادا کړي. د الله خزانې ډېرې لویې دي، غټې دي. صحیح شوه. که مسافر وي نو کور ته به الله تعالی مسافر په اسانتیا سره بوځي انشاءالله. ما پرون نن سهار هم نه ده ویلې، پرون سهار هم ما ویل الحمدلله چې کله هم زه سورت یاسین ویم الله تعالی ماته ډېر خیرونه راکوي. ښه، که یو انسان هغه د لږې په حالات کې ووایي نو انشاءالله الله جل شانه به د لږه ختمه کړي او د دپاره به الله تعالی اسانتیا پیدا کړي، داسې رزق به ورته الله تعالی ورکړي. ها، صحیح شوه. او پنځم نمبر چې دی محترم مسلمانانو، که چا نه څه ورک شي، که د چا نه خپله مینه ورکه شي، یا د چا نه خپل دولت ورک شي، د چا نه بچی ورک شي، د چا نه ښځه ورکه شي، د چا نه پیسې ورکې شي، او په دې یقین سره دا وظیفه وکړو چې الله ما د ستا کلام وظیفه وکړه او الله تعالی ته زبرداسیس پیدا کړي، نو انشاءالله خامخا به الله تعالی پیدا کوي. ها، بل دا محترم مسلمانانو، یو انسان دی هغه ته تکلیف دی، بیماری سیوا کېږي ورځ په ورځه، د هغه خواته کښېنه سورت یاسین په تیزه وایي، الله تعالی به په هغه باندې اسانتیا راولي، الله تعالی به د هغه بیماري دفع کړي او مشکلاتو نه به خلاص کړي. ها محترم مسلمانانو، بله فایده یې دا ده، اکثر مسافر قید کې وي که نه، څوک د سعودي عرب په جیلونو کې، څوک د یو ځای څوک د بل ځای، اکثر زمونږ ګاونډیانو کې هم داسې وي، رشتهدارانو کې داسې وي، څوک یې په څه کې نیولی، څوک یې په څه کې خامخا وي. نو انشاءالله په دې نیت یې ووایي چې الله تعالی زما دا قیدي را خلاص کړي، الله تعالی به انشاءالله خلاصوي. بله فایده دا ده چې یو سړی دی هغه تږی دی او هغه ته اوبه نه میلاویږي، یا د هغه کور کې یو لږې تندې دي، نو هغه د سورت یاسین په اخلاص سره ووایي، الله تعالی به دی سیراب کړي، ته به الله تعالی د کومه تنده چې ده دا به الله تعالی ختمه کړي. اوس یو انسان دی د بل انسان نه په یره کې دی، په خوف کې دی، وایي چې ماته تکلیف راونه رسي، دشمنان مې ډېر دي، جادوګر را باندې ډېر دي، یا نور داسې قسمه مشکلات وي، هغه دې ووایي او الله تعالی ته ځان حواله کړي، الله دا سورت یاسین مې وي او زه ما ته ځان حواله کړه، الله ما د هر قسم خوف نه، د هر قسم یرې نه ته ما ته امن راکړي، الله تعالی به درکړي انشاءالله. بله اخري فایده دا ده چې څوک سورت یاسین وایي الله تعالی به راته ښکلي لباسونه ورکوي، ښکلي زیورات به ورته ورکوي، ښکلي کپړې پیزار به ورته ورکوي او مراعات به ورته ورکوي. ها،
نو دا 10 فایدې تاسو ته ان شاء الله بیان کړي. اوس په سورۃ یاسین نور هم ډېرې زیاتې فایدې دي. ښه یو ماشوم دی هغه نه کیږي، یعنی حمل د ښځې دی او ماشوم نه پیدا کیږي، مور ته تکلیف دی، سورۃ یاسین وایي په ګوړی دم کوي په اوبو هغه زنانه له ورکړي ان شاء الله ماشوم په اسانتیا سره وشي. داسې نور هم ډېرې فایدې دي. او څوک چې هر سحر د مونږ نه پس وایي که نه سحر مونږ نه پس یا ماښام مونږ نه پس نو دا 10 فایدې به ورته الله تعالی ورکوي. ها او دا په حدیث مبارکو کې مفهوم زما خیال دی دا مفهوم دی ردی په سورۃ یاسین کې هم دا د سورۃ یاسین د قرآن زړه دی. ها ګوره زمونږ چې کومه زړه خبره مني یا زړه م کوم خوراک غواړي یا کوو که نه دغه رنګې د الله تعالی د کلام زړه چې سورۃ یاسین دی نو چې سورۃ یاسین مو تاسو خپل کو، سورۃ یاسین سره محبت وکړو، سورۃ یاسین سره معیاري ولګوله، مینه محبت مو سره وکړو نو انشاءالله چې زړه کومه خبره کوي نو بیا ټول وجود تسلیموي. لهذا چې کله موږ سورۃ یاسین خپل کو نو بیا ټول قرآن به الله تعالی زموږ سره دپاره هغه زموږ سره د حاجات دپاره الله تعالی کافي کوي. او صرف یو الله جل شانه دی چې هغه مشکل کشا دی، حاجت روا ذات دی، نور څوک نشته. بله لاره نشته ګینې بله به نه ته ښودلی وی چې بل خوا لاړ شئ، خو چونکې د الله جل شانه نه ما سوا نه زموږ څوک حاجت روا شته، نه څوک مشکل کشا شته، نه زمونږ ستاسو بل رب شته. نو لهذا چې رب بل نشته نو بیا د خپل رب در نه پرېږدو. ښه د خپل رب سره تعلق برابر کو، او کله چې د چا سره تعلق صحیح وي که نه صحیح معنو کې وي نو بیا چې کومه خبره ورته هغه کې هغه خبره مني. ځکه الله تعالی او یې ګوره چې انسان سره تعلق ساتي نو هغه وایي چې دا سړی رښتینی دی زما سره په محبت کې، نو ته ورته سر وغواړه سر هم تا ته درکوي. مثال په طور چې کله رب ته خو دا هر څه پته ده چې دا رب داسې ځان کو چې رب ووایي واقعي چې یعنې الله جل شانه هغه علیم ذات دی، پوهه ذات دی، خو چې داسې تعلق برابر کو چې الله تعالی هم تاسو به مهربان او زما او تاسو هر حاجت پوره کوي. ها بغیر د دعا نه بغیر د ان شاء الله وظایفو نه الله جل